الحمدلله په انسانانو کې هم د قرآن حافظان او په جناتو کې هم د قرآن حافظان شته. موږ په منځو په مدرسه کې سبق وی، نو هغه ځای کې موږ سره په سبق کې یو ملګری و شیرولی د هغه نوم او د هغه یو بل ملګری و هغه ته به حافظ رحمت الدین وی، ډېر ټیټ او کلک قرآن پاک ورته یادو. نو په دې شیرولی باندې پیریان رالل، چې پیریان پې رالل کېناستل، دی به یې داسې روان کړ. موږ به وی دا ګپ دی، هغې پیري به وی زه د قرآن حکیم حافظ یم. موږ رحمت الدین حافظ صاحب ته وی ته ترې لږ تپوسونه وکړه قرآن کې. هغه ته تپوس شروع کړه، 15مه سپاره کې ورته یو ایات وي، دی پسې وایه شروع شو. بل سپاره کې ورته یو ایات وي، دی پسې وایه، هغې پسې شروع شو. داسې کلک قرآن هغې پیري ته یاد و چې غږ مه کوه. موږ ورته ویل که کوم ځای د یاد کړی دی؟ وایي 15 سپارې مې د انسانانو نه یاد کړی دی او 15 مې د پیریانو استادانو نه یاد کړی دی. موږ به ورته راځې د کوم ځای نه؟ وایي د کوهستان نه راځم. څونه ساعت کې را رسې؟ وایي 3 منټه کې زه را رسم. الحمدلله پیریانو کې هم د قرآن حافظان شته. پیریان خو منې که نه؟ نن سبا لږ ماشاءالله زیات شوي هم دي، په دې ښځو او په دې سړو باندې لږ زیات کینی. داسې ده که داسې نه ده؟ زه اکثر دا خبر وکړم، بعضې خلک راته ویل که د پیریان نه ګورې سم شه. ما یې ماشاءالله لاس تیزا دي، زه ته نه یریږم. منګه حقانیه کې سبق وی، زمونږ استاد مفتی سیف الله صاحب، نو هغه وی ما سره په دې درس کې او په طالبانو کې یو پیری ګل محمد یې نوم و. وایي ما ورته چې ګل محمد تاسو په دې انسانانو کې حلول کوئ، دا جایز دی؟ وایي ما ته مفتی صاحب پته خو راته جواز او د عدم جواز نه لګي، خو د خپل استاد نه به تپوس وکړم. وی سبا چې را سره ملو شو، ما ورته چې د استاد نه دې تپوس وکړم. وی راته وی چې او د استاد نه مې تپوس وکړم، استاد راته وی چې زه ورپسې کتاب ګورم. وی ما ورته چې ګل محمد زه هم ورپسې ګورم. وی چې بل را سره ملو شو، ما ورته چې استاد دې څه وی؟ وی استاد مې راته وی چې مفتي صاحب ته چې چپ شه په دې کارونو کې ګوتې ونه وی. وی ما ورته چې تر مرګه پورې به چپم، خو ما ته یې غږ نه کوي. نو پیریان شته په خلکو کینی ښه، خو داسې هم نه لکه د دې زمانې ښځو چې کومه خندا راغېستې ده. یو باندې پیری کینی، په بل باندې پیری کینی، په بل باندې پیری کینی. پیری خو تاسو پیژنئ که نه؟ ماشاءالله چې هغه لرې ورکړه، قسم په خدای چې ټیک ټاکي. زما یو ملګری و، هغه ډېر سخت عامل و، ما ته دا ښځې راله ډېرې زیاتې راځي. ما ورته پیریان پیو که نه؟ وایي په 5 وي، په نورو نه. ما یې تا ته څه پته لګي؟ وایي ما سره خپله پیریان دی ما تال وایي. وایي یو یې راله راوسته، وایي پیریانو راته وایي چې ټیک ته، وایي خاوند مې بار که. ما یې څه چل دی ورسره وکړه؟ وایي یو غټ کوتک مې ساتلی دی، خو چې وله مې روبره و که نه؟ ما وایي څه دې نوم دی؟ وایي راته وایي چې لیل النهار. وی ما یې څو پیریان دي در باندې وي چې قسم په خدای یوم نشته، خو بل ګزار رانه کې ګورئ. نو دا پیری ته پاسي، خو دا په کوتک قسم په خدای حیران بشي. چتر عمران خان په ښځه په پیره پیری کې نه ناسته او زموست هغې صحیح کړي دي. چتر په بېزنري کې نه ناسته، چتر نواز شریف په ښځه باندې کې نه ناسته، او چې راځي نو بس تاسو پرې غریبانانو باندې کینی. او بعضې بلاوي یې د المارۍ نه پیسې پټوي، که تو ته ښځه دې غله ده، نه نه یاره ما نه به ښځه پیسې پټوي. په خدای باور وکړه حیران بشي. په حبیب بینک نه ورځي چې نیستي یې غوسه شي، چاته په نیشنل بینک ورنغه چې نیستي یې غوسه شي، ستا المارۍ کې بسي. نو داسې ډګوسلي دي ښه کوتک ورته ونیسه چې پیرې ته پاسې او که نه پاسې. نو خبره مې دې پورې کوله. الحمدلله انسانانو کې د قرآن حافظان او په جناتو کې هم د قرآن حافظان. رب العالمین د دې قرآن حکیم حفاظت کوي، په ماشومان یې کوي، په ځوانانو باندې کوي.